ټول نمخ کې تاسو شکریا تاسو په شارټ نوټس باندې رااله زمونږ جی په بیگانه شپه کې یو دوه انسیډنټ د سنیچینګ او د ډکیتۍ یو دوه انسیډنټ ریپورت شوی دي. لومړی انسیډنټ چې کوم دی هغه د منګورې تاڼې په ایریا کې شوی دی. دا یو سپر سٹور دی، پامیر سپر سٹور مکان باغ ته منګورې تاڼې ایریا ده. دغه سپر سٹور ته تقریبا 30 منټه د پاسه 11 بجې دوه کسان با مسلح داخل شوی دي. په ګن پوینټ باندې دکان مالک هینډز اپ کړی دی او الته دغه د غلې او د سامان تالاشي شروع کړی ده. لکیلی هغه مدعي چې کوم دی هغه دکاندار هغه ته موقع ملاو شو، هغه د کړکۍ نه بار جمع کړ. نو دغه لومبې د دې کسانو دا یو فیلډ اټمپو د ډکیتۍ یو کوشش یو کله چې هغه دکاندار بار ټوپ ک نو دی ته بیا دی الرټ شو او دی په موټر سایکل راغلی او په موټر سایکل باندې سوار شو او تښتېده. د دې نه پس چې کوم دی موږ ته دویم یو انسیډنټ راپورټ شو او هغه انسیډنټ موږ ته د غالیګي تاڼې په ایریا کې راپورټ شو، کم چې د منګورې تاڼې نه تقریبا 10 کیلومتره فاصلې باندې ده. دویم انسیډنټ داسې دی چې دا په مانیار بازار کې یو سپر سٹور دی او د هغې مالک دی مظهر علي، دی په دکان کې موجودو چې 3 کسان انټر شوي دي. دوه پکې په ګن پوینټ باندې هغې انټر شوي دي او هغې هینډز اپ کړی دی او د هغه نه تقریبا 2 موبایل چې کم از کم مالیت تقریبا 4 لک روپۍ دی. د دې نه علاوه نقد پیسې د غلې نه 2570 روپۍ اوچتې کړي دي. د دې نه علاوه 2 ATM کارډونه اوچت کړي دي او د دې نه پس بیا دی تبار موټر ولاړو تور کلر کې 2 کسان په هغې کې ناستو. نو دی موټر کې ناستي او فورن دی ایگزیټ پوینټ طرف ته کم چې زمونږ لنډاکي ایریا ده او کم چې ایگزیټ پوینټ دی زمونږ د سوات نو هغې طرف ته دی حرکت کړی دی، روان دی، د سوات نه د وتو کوشش یې کو. مین وایل دا لومبي انسیډنټ چې کله وشو نو پولیس په دې کې څه د روایتي هغه دغه مظاهره نه ده کړې، دا انسیډنټ دی پټ کړی بالکل نه دی. د مخې سره یې هر څه په ډاګه کړي دي، کنټرول یې انفارم کړی دی، ټول SHOs ناکهبندۍ ټول الرټ وو. چې کله دا دویم انسیډنټ وشو نو پولیس ته د ډایرکشن او د لارې او د کسانو د ایگزیکټ تعداد او د ګاډي پته ولګېده. دا گاڑی چې کوم دی چیس شوی دی SHO غالیګي حبیب خان دا گاڑی چیس کو وسره د خپل ټیمو مخکې بیا لنډاکي والا ورته لنډاکي چیک پوسټ والا ورته ناکهبندي وکړه او په دې کې فاینلی چې کوم د دې هغه یو ټیم ورک او یو ټیم ایفرټس وو. د دې ټول تاسو ته د دې دغه کوم چې ټول اپریشن نگرانی چې کوم دی زموږ DPO صاحب هغې مختر دلته تیر کړی دی او هغې د دې هر څه نگراني هغې په خپله کوله، هغه په خپله په علاقه کې موجود وو. نو دغه 5 کسانو دا ګینګ ونیوی شو. د دې نه چې فردر بیا دغه وشو نو د دې نه ریکوري چې کوم دی فردر بیا دا انټاروګیټ شو، د دې سرسري انټاروګیشن وشو. سو فار خو لا تفتیش روان دی، خو چې کومې خبرې مخې ته راغلي دي هغه دا دي چې دا کسان چې کوم دی دا 5 کسان دي. د دې نومونه چې کوم دی یو دی واصف خټک، بل دی شیراز، ارشاد، شاهد، بل دی نیاز خان، نومن، ول دی محمد ګل. دا کسان د اختر پر ورځ باندې سوات ته د چکر بانه باندې انټر شوي دي. د دې یو ریفرنس پترو د چا پترو دی راغلی دی منګوره کې یو مسالو والا د ډیر مشهور مسالو والا یې کاروبار یې 140 کالونه دلته کاروبار دی. قاضي مساله جات تاج چوک او د دې چې کوم مالک دی قاضي رحمت علي نو دا هم د بنو دی. د چا په ریفرنس باندې دی راغلی چې یاره ملمانه دی، له خیال وساتئ دی چې هلته تللی دي فرش شوي را فرش شوي دي، لامبلې را لامبلې دي. بیا د قاضي رحمت علي ته ویلي دي چې یاره موږ یې بازار کې لږ رش دی او سودا مودا کوو، نسوار سګرټ ځان لا اخلو او ګاډي نشي تللی، موږ له موټر سایکل راکړه. هغه وله موټر سایکل ورکړی دی چې څنګه دی موټر سایکل اخیستی دی. دا 2 کسانو چې موټر سایکل یې واخیستی، یو واصف خټک او بل دی شیراز. واصف خټک بل دی هاشم سکنا فاطمه خیل بنو، بل دی شیراز، بل دی شیربادر سکنا نوشیره کلا. دا دواړه په موټر سایکل سوار شوي دي او دی سټریټ اوې تللی دي او ځان له ټارګټ سلیکټ کړی دی کم چې هغه پامیر سپر سٹور او مکان باغ والا سپر سٹور او په دې ورغلي دي. هلته یو فیلډ اټمپ کړی دی. بیا دی راغلی دي دغه موټر سایکل واپس ودرولې او قاضي رحمت علي قاضي مساله جات والا ته ویلي چې بس موږ خپل سودا مودا وکړو، بس موږ باندې ځو. بیا دې څه نه دي دا 15 واړه په موټر کې ناستي او روان شوي دي. دې څه نه په لارې باندې چې دی روان شوي دي نو د مانیار بازار
د غالیګي تاڼي ایریا د هغه ځای کې یو بل ټارګټ دی سلیکټ کړی دی دوکانې سلیکټ کړی دی هغه درې کسان چې کوم واصف او شیراز او ارشاد انټر شوي دي او په ګن پوینټ باندې بیا و موبایل او 12570 روپۍ او 2 اي ټي ایم کارډونه دا په زور غشتي دي او هغه نه آنورډ بیا باقي بار راوتی دي گاڑی کې ناستي ایگزیټ پوینټ طرف ته روانو چې بیا پولیس هغه اونیول او دغه کړو ستاسو چې د میډیا په وساتت باندې او ستاسو په دغه باندې زلګ یو څو خبرې دي یو میسیجز دي هغه کنوي کوم یو امپورټنت خبره خدا ده چې سوات کې ایز سچ داسې ډکیت ګروپ داسې سنیچر ګروپ داسې سټریټ کرمینل دا لوکل موږ ته سو فار چې کوم دی نه دی رپورټ شوی او لوکل د دې انوالومنټ آلموسټ موږ سره د نیل برابر دی څونه انسیډنټ چې کیږي نو هغه د بار نه د نورو ډسټریکونو د ډکیتران او دا خلک راشي چکر مو لګوي او بیا د ډکیتۍ انسیډنټس هم وکړي په دې کې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې په دې کې 99% رادر په ایگزیجریشن کې د نه راځي لکه 99.9% چې کوم دی دا کیسونه موږ ټریک ډاون کړي دي د دې وجوهات دي د دې وجوهات دا دی چې ریسنټلی موږ ډیره ماډرن گیجټري په خپل چیک پوینټونو باندې لګولې ده ډیر های ډیفینیشن کیمرې لګېدلې دي زموږ نور سرویلنس ډیوایسز هلته کې انسټال دي بل په ټوریسټ سیزن کې په اخترونو کې موږ خپل میکسیمم ډپلایمنټ کوو په سوات کې دې ټایم زموږ په ټول سوات کې 2700 پولیس نفري هغه ډپلایډ ده هغې کې ټریفک اهلکاران هم دي په دې کې بیا زموږ ناکهبندۍ شاملې دي په دې کې هر 10 کیلومیټر کې زموږ بیا سنیپ چیکینګز دي زموږ بیا موبایل دي زموږ رایډرز دي د دې علاوه چې بره کم زموږ باونډرۍ په غرونو باندې دي هغې کې زموږ چیک پوسټونه دي چیک پوینټونه دي په هغې باندې زموږ ډپلایمنټ دی د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ ډي اس بي او زموږ چې کوم د نور انټیلیجنس ایجنسی دي هغه ټول خپل ټول ریسورسز چې کوم دی هغه موږ د ټوریسټ سیزن کې اختر ورځو کې هغه ټول موږ یوټیلایز کوو او هغه ټول موږ ډپلایمنټ کیږي نو سوات ته راتګ او دې ځای کې بیا انسیډنټ کول او د دې ځای نه وتلو دا جی آلموسټ امپوسیبل ده دا د دې خلکو یا خوشفهمي ده او یا دا ډېر سخت په غلط فهمۍ کې مبتلا دي چې موږ به لړ شو هلته به انسیډنټ وکړو او راځو به دا یو ډېر هایلی او ډېر یو امپوسیبل ټارګټ دی که دې ځای کې دې راځي او دلته دې موږ ته انسیډنټ کوي او دې دا خیالي چې موږ به سیفلی دې ځای نه وځو نو دا د دې خوشفهمي یا غلط فهمي وټ ایور چې ورته وایي هغه ده د دې مثال چې دا دی د دې نه علاوه تاسو سره مخکې موږ پریس کانفرنسز کې دغه کړي دي چې څنګه کم ډکیت ګروپ کم کار لفټر کم دغه د بار راغلی دی او دلته یې څه کړي دي نو هغه کیس انټریس نه دی پاتې هغې ریکوري شوې ده او کسان نیولي شوي دي په دې ټول انسیډنټ کې زه اول خو جي زموږ کمانډر چې کوم دی ډي پی او صاحب اوورال هغه په سپرویژن کې دا ټول اپریشن او دا هر څه شوي دي د دې نه علاوه چې زموږ څونه فیلډ سټاف دی څونه ایس ایچ اوز هغه خپل پوینټونه دا د اول نه دغه چې داسې څه انسیډنټ وشي نو موږ دا ټول سوات بیا جیم کو دغه پوزیشن یو میسیج چلیږي چې بھائی خپل ناکهبندۍ خپل انټری ایگزیټ پوینټونه هغه موږ بالکل چوک کو بلاک کو نو دغه یو پریکټس دغه ډریل موږ وکړو هغې کې موږ کامیاب شو په دې کې ایس ایچ او منګوره ایس ایچ او غلیګې انویسټیګیټر افسران انویسټیګیشن او د دې نه علاوه چې کوم چیزنګ پارټي وه کم مانیټرنګ پارټي وه کم ناکهبندۍ پوینټس وو هغې ټول ایز ا ټیم کار وکړه او دغه چې کوم دی موږ ته د غټ انسیډنټ شو نو دې سدباب وشو کسانو نیوي شو تھینک یو